منګوره نشاط چوک کې د سوات خلکو یو ځل بیا د پی ټی ایم خلاف احتجاجونه او ریلیانې وویستې. د سوات خلکو زیاته کړه زموږ په وطن کې امن دی او دا ځینې خلک امن خرابول غواړي. دا د منظور پښتون خلاف یو جلوس راوتلی دی په 29 تاریخ چې منظور پښتون راځي سوات ته، نو هغه سوات کې یو جلسه کوي. نو موږ ته هغه جلسه نه ده پکار. زموږ په سوات کې امن دی او د سوات د امن د تباه کولو اجازت موږ چاته نه ورکوو. که هغه منظور پښتون دی او که هغه بل پښتون دی او که هغه هر څوک دی، په سوات کې امن راغلی دی. په سوات کې خلک لږ شانتي چې کوم دی که نه په روزګار شوی دی، روزګار پکې د خلکو چې کوم دی لږ ډېر شانتي چې کوم دی پیدا کړی دی او خلک په خپلو خپو باندې ولاړ دی. نو نه غواړو چې موږ دلته کې د سوات امن تباه شي یا د سوات امن خراب شي. هېڅکله موږ د دې چې کوم دی که نه ملګرتیا نه کوو. ټوپک راوالو او په هغې باندې احتجاجونه وولو. نتیجه سره وته چې افغانیانو زمونږ د سوات چې کوم مشران دي هغه په کنټینرو کې بند کړل او 14 میاشتې او 15 میاشتې پس موږ د هر سړي د سر قیمت ورکړو 15 لکه 20 لکه او که د پورې غاړې او که د راپورې غاړې مشرانو هغو چې په کوم تکلیف کې په هغه وخت کې هغه خپل ژوند تېر کړو او هغه افغانیانو له پر هند چې کوم پښتون د هغو سره زمونږ په سوات کې امن دی. موږ په دې خوشحاله یو. امن دپاره زمونږ خلکو ډېرو قربانۍ ورکړې دي. موږ د خپل پاک پوج خلاف یوه خبره هم اورېدل نه غواړو. زه دا خبره کوم چې زمونږ پاک فوج، زمونږ پولیس، زمونږ عوام ډېرې لویې قربانیانې ورکړې دي. د دې قربانو نه پس مونږ نور د دې متحمل نه یو چې یاره یا منظور پښتون راځي یا هر څوک چې راځي. مونږ هرګز دې ته نه یو جوړ. په سوات کې امن قایم شوی دی. هغه هم د پاک ارمي د زمونږ پاک پولیس په وجه باندې امن قایم شوی دی. د دې خلاف مونږ د خپل آیسای خلاف، مونږ د خپل پوج خلاف یوه خبره هم اورېدل نه غواړو. که خیال وکړئ زمونږ په سوات کې امن راغلی دی او په 2009 کې چې مونږ باندې کوم حالات تېر شوي دي او هغه حالات مونږ یاد کړو چې زمونږ خویندې میندې چې کوم به پیدل روانې کوم زمونږ سره کوم دغه شوي دي هغه زیاتي. نو مونږ لکه بیا سواتیان خو څو وایم چې دومره وغولېږي او هغې طرف ته بیا لاړ شي. او پښتون ته زه دا میسج ورکوم چې زمونږ د پښتنو په نوم باندې مهرباني وکړه، بل یو داسې دغه مشهور وکړو چې زمونږ د سوات خلکو ته او زمونږ پښتنو ته د هغې نه تکلیف جوړ شي او هغه مخې ته داسې راشي چې بیا هغه حالات 2009 په سوات کې راشي او امن خراب شي. نو مهرباني وکړه د خپل دغه نه قلار شه او د پښتنو په سوات کې بیا امن راغلی دی. د نورو علاقو ته مونږ وایو چې پاک کې امن دی او پاک پوج چې دی او پولیس زمونږ پاک پوج هم پولیس زمونږ کوم مشران چې دي هغو امن نوستی دی. پښتون ته دا خبره کوم چې زمونږ د لنډاکي نه دېخوا به قدم نږدې، ځکه چې مونږ سوات خلکو ډېرې قربانیانې ورکړي دي، شهیدان شوي دي په زرګاو خلک. زمونږ پولیس ورونه په تاڼو کې دماکي شوي، شهیدان شوي دي. زمونږ فوج غټه قرباني ورکړې ده، د هغې جوانان افسران شهیدان شو. موږ له امن راوست، یو رڼا په سوات کې راله، یو خوشحالي راله. اوس دا دهشتګرد د بهر ملکونو نه دا ډالرې اخیستي، روپۍ اخیستي، دا یو سازشي سړی دی. موږ له سوات بیا خرابوي. د سوات خلک غیرتمند خلک دی، د امتحان نه وتی خلک دی. نور موږ دې ته تیار نه یو. د سوات د خلکو وینا ده چې د موجوده صورتحال نه د ډېر حده مطمئنه یو او د امن د خرابولو لپاره موږ چاله په سوات کې د جلسې اجازت نه ورکوو. روما خان، پاسون نیوز، منګوره، سوات.